دی عالمان زما خاص کر دیو بندیان زما وی زار دیو بندیان. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز خپل کړه د زنانه د رکوع سجدي په باره کې، نو زنانه به داسې نخ کته کیږي چې ملای بالکل هموار شي لکه د نارینه په شان، بلکې معمولی غوندې به راټول شي. او سجده د زنانه دا ده چې هغه به د خپلې سنګلې او لې چې دا د دغه سره لګي د پتونانو سره غونډه سجده به کوي، او نارینه به داسې کلاو سجده کوي، لاسونه به لرې ساتي د پتونانو د ځمکې نه. نو زنانه په هر ځای کې چې هغه په ولاړه باندې قادره وي، نو د هغې ناسته باندې مونځ نه کېږي، که هغه ګودري او که لاره او که هر ځای وي. زنانه به ځان ته د پردې ځای خوښوي، هلته به مونځ کوي او په ولاړه باندې به کوي. او که د پردې ځای نه و، یو ځای کې څه عذر پیښ شو، نو ځان دې پټ کړي او مونځ به په ولاړه کوي. په ناستې مونځ جایز نه دی. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه ده، هغې یو ماشوم ته شوده ورکړي وو، اوس د هغه ماشوم خور ده، نو دا زنانه خپل زوی ته کوي. نو دا کوی شي ښه، دغه ماشوم زوی دی، د هغې د خور سره یې څه رشته خو نشته، دا ماشوم زوی دی. دغه زنانه خپله لور دې ماشوم ته نشي ورکوی په نکاح، او که د دې هلک کومې خویندې وي هغه زامنو ته کوي، نو کوی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو زنانه باندې د میاشتې بیماری راځي، هغه بیا په هغه ورځو کې منځونه نه کوي، یا مثلا رمضان روژې نشي نیوی. نو د بیماری په حالت کې چې کومې روژې وخوړي، نو د هغې قضا پې لازمه ده. خو که منځونه په دې ورځو کې قضا شي، نو د هغې قضا پې نشته ده. دا حدیث مبارک کې راځي، او علت دا دی چې دا بیماری خو په میاشت کې یو ځل راځي او څو ورځې وي، نو د هغه منځونو قضا راوړل بیا حرج دی، تکلیف دی دې ته. نو د دې وجې نه شریعت اساني کړې ده. او د رمضان روژې خو هغه خو په کال کې یو ځل راځي، او هغه هم څو محدودې ورځې د دې بیماري، نو د روژو قضا پې لازمه ده او د منځونو قضا پې نشته. بل سوال کړی دی چې یو زنانه د هغې خاوند وفات شي، نو هغه به څومره موده په عدت کې وي. که چېرې هغه زنانه امیدواره وي، نو چې کله یې ماشوم پیدا شي، بس د عدت زمانه ختمیږي. او که چېرې امیدواره نه وي، نو 4 میاشتې او 10 ورځې د دغه زنانه عدت دی. یو بل سوال کړی دی د یو زنانه په باره کې چې خاوند دی وفات دی او هغه په عدت کې ده، نو هغه به چا نه ستر کوي. د عدت نه ماسوا چې چا نه ستر ضروري و، نو د عدت په زمانه کې هم د هغه نه ستر ضروري دی. د دې زنانه چې چا سره نکاح کېږي، د هغې نه ستر لازمي دی. مخکې هم دغه حکم او اوس هم دغه حکم دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو زنانه ده، خاوند دی وفات دی او د زنانه عمر ډیر دی. نو که عمر یې ډیر وي، نو دا به عدت تیروي او د خاوند په کور کې به یې تیروي. البته که تاسو وایئ چې بیماره ده او هلته څوک نه وي، دا یوازې د خدمت یې څوک نه وي، نو بنا بر ضرورت، نو بیا د پلار کور، د ورور کور، هغې ته راتلی شي چې هلته خپل عدت تیر کړي. یو بل سوال کړی دی د زنانه چې ماشوم پیدا شي، نو دا 40 ورځې چې دي، نو دا اکثره موده ده، یعنی بیماری دی ځای پورې رسیدی شي، 40 ورځو پورې رسیدی شي، نو دا اکثره موده ده. لیکن د 40 ورځو نه مخکې چې هر وخت بیماری ودرېده، که 10 ورځې پس ودرېده، که 20 ورځې پس ودرېده، نو دغه زنانه به غسل کوي او خپل منځونه به جاري ساتي. او که د رمضان میاشت وي، نو روژې نیولې صحیح دی. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه باندې ماهواري وي، نو دې وخت کې د زباني تلاوت کوی شي؟ نه، ذکر اذکار کوی شي، تلاوت نشي کوی. او
که درود شریف وای یا ذکر اذکار کوي نو کوی شي. تلاوت کول دا منع دي. البته که یو سړی بیا اودسی نو د بیا اودسی په حالت کې بیا زبانی تلاوت کوی شي، خو قرآن کریم د لاس نشي وروړی.